السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو سېنیټر مشتاق احمد خان چې غزې ته نږدې ده ګلوبل سمود فلوټیلا چې کومه قافله د ټولې دنیا د مختلفو ملکونو نه راجمع شوي سوشل ورکر سیاستدانان رضاکار سوشل اکټیویسټ د هغه قافله هغه غزې ته ورځ په ورځ نږدې کېږي او ډېر کم وخت د غزې په ساحل باندې د وردننه کېدو دې ته پاتې دی. نو دغه دوران کې صورتحال هم وخت په وخت خطرناک کېږي او مشتاق احمد خان صاحب خصوصي پیغام د ټول قوم په نوم باندې او مسلمانانو په نوم باندې د ټول امت په نوم باندې یو ایمرجنسي پیغام هغه پرېښی دی چې قوم دې د دې حوالې سره باقاعده دعاګانې مو کی احتجاج دې مو کی سوشل میډیا پلیټ فارم دې استعمال کی کم دفترونه او کم ځایونو کې چې ناست دي نو دې حوالې سره د خپل اواز اوچت کړي او د دې قافلې ګلوبل سمود فلوټیلا د دې د حفاظت ضمانت هغه د عالمي قوتونه زمونږ حکمرانان دا دغه ملکونو نه اسرائیل نه د والي او دا د یقیني جوړ کی چې 13 ورځ کم قسم په دې باندې ډرون حمله وشي او مختلف قسمه حربي استعمال کی نو چې داسې قسمه حادثات دا اونشي د ګڼم دې ټیم کې د غزا مظلوم مسلمانانو د پاره دا غزه چې کم ماشومان دي زخمیان دي مریضان دي محصور مسلمانان چې په سخت تکلیف کې دي دا غي د آزادۍ د پاره او دا غي د خوراک رسولو د پاره خاص کر د محاصره ماتولو د پاره چې دنیا هغه طرف ته رسېږي وشي نو دغه د پاره د ټول دنیا د مختلفو ملکونو نه ته سوشل رضاکارانو چې زمونږ فخر مشتاق احمد خان هغه پکې موجود دی د خپل سرونه په تلی کې خېدي او دغه طرف ته روان شوي دي شاته زمونږ د حکمرانانو زمونږ د نورو سیاسي قیادت سیاسي کارکنانو د تنظیمونو د دې ټولو ذمہداري جوړیږي چې د دې پشتیبان جوړ شي او په خپل طریقه باندې چې کوم هغه مؤثر غني دغه اواز کې خپل اواز شامل کیو عالمی سطح ته دا ورسي ځکه چې دې ټیم کې دا ډېر انتهایی خطرناک صورتحال دی او بار چې دا کم اسرائیل حربي استعمالي مختلف ډرون چې کم هغه باندې ډېر ښکته پروازونه کوي د اور ګولې په راغورځيږي او مختلف قسمه کیمیکل هغه په دغه کشتو باندې غورځي نو دا غي د ظلم دا خو د دنیا نه پټ نه دی نو دې کې زمونږ د حکمرانانو زمونږ د سیاسي قیادت او بیا بیرونی دنیا کې چې زمونږ څومره مسلمانان پراته دي او خاص کر چې زمونږ کم پښتانه پراته دي ورسیز پاکستانی پراته دي نو هغه له دغه ګلوبل سمود فلوټیلا باره کې خبره پکار ده. سېنیټر مشتاق احمد خان نن اوس لږ وخت مخکې ډېر اهم پیغام ورکړی دی او ایمرجنسي پیغام ورکړی دی وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده چې امریکا کې موجود دي او ته په دې باندې خبره وکړه د دې قافلې او دا د یو ملک قافله نه ده دا د ډېرو ملکونو قافله ده او دې ټیم کې دغه قافلې او دا چې څومره خلک ورپسې اواز اوچتوي د هغې وجه ده چې په دنیا کې مختلفو ملکونو فلسطین تسلیم کو او د غزه کې د جنگ بندۍ مطالبه غي کوي د غزې د جنگ بندۍ مطالبه کوي د ظلم بندش مطالبه کوي نو دا ډېره غټه د دې ګلوبل سمود فلوټیلا د دې کامیابی ده او دا چې څومره ورپسې سوشل رضاکار لګیا دي سوشل اکټیویسټ لګیا دي هغه یوازې چته خپل چې کم د هغه تخلیق دی د هغه کریشن دی استعمالي او د دې قافلې مرګري دي نو څومره وخت څومره چې دا ټیم رانږدې کېږي او ورځ په ورځ دا ذمہ داري نورم زیاتېږي نو مشتاق صاحب
د ټولې دنیا مسلمانانو نه او خاص کر بیا زموږ د پاکستان چې کوم علما کرام دي، دیني تنظیمونه دي، عام سیاسي جماعتونه دي، اینه دا مطالبه کړې چې اوس باقاعده روډونو ته مروځي، احتجاج وکړي، په خپلو دفترونو کې علامتي احتجاجونه وکړي، واک وکړي چې دا اواز اوچت شي او د دې ګلوبل سماوت فلوټیلا د دې سیکیورټي دا یقیني جوړه شي.